بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مې دوستانو سره یو دوه شعرونه یو قطعه د فیض الله فیض شریکه کړه. نو بعضې دوستانو تپوس وکړو چې دا فیض الله فیض څوک و. نو دا د پښتو فیض و. فیض احمد فیض که په اردو کې دی نو زمونږ فیض الله فیض دی. نو هغوی تپوس وکړو دا قطعه داسې وه چې ته مې خاموشۍ ته تغافل که مجبوري وایې، زه به درته څه وایم چې زه د ځان په غم یمه. نه دې کړي ګیله لمه د تندې د چمن ګلان، یوه قطره شبنم یم د اغزي په څوکه تم یمه. نو تپوس دا وشو چې د ده حوالې سره څه کتابونه، څه آرټیکلې، څه تحریرونه شته چې د دې باره کې علم حاصل کی. نو اوله خبره خو دا ده چې د ده کلیات، د فیض کلیات چې دي، دا فیض الله فیض، دا قادر شاه او سراج خټک صاحب، دوی د النور ادبي ټولنه ګنډيري خټک کرک دوی شایع کړی دی. زبردست ښکلی کتابت یې کړی دی، ښکلی کتاب دی او دا اویلیبل دی په یونیورسټي بک ایجنسي پېښور کې. انور خان لالا سره هم شته د پښتو اکیډمۍ پېښور بک شاپ چې کوم دی. سیاف سټیشنري تخت نصرتی کې هم اویلیبل دی، حمزه بک ډیپو چوک بازار بنو کې هم دا اویلیبل دی. نو دې کې د درې واړه مجموعې دي چې د ژوند پیغام، خوب و خیال او نیمګړي ارمانونه. نو د دوی باره کې چې کوم ما هم یو آرټیکل لیکلی و په 1991-92 کې مې لیکلی و، مانه ډیټ هیر دی، فیض دی جان کیټس آف پښتو پویټري، او د فرنټیر پوسټ ته مې لیږلی و. زما خیال دی هغوی پبلش کړی مو، خو ما بیا ونه موندو. نو د جان کیټس آف پښتو پویټري، نو د دې کتاب لکه دا کلیات چې دي، دا درې واړه کتابونه، دا د دې اهمیت او د دې معیار تعین د دې خبرې نه کیدی شي چې په دې کې د فیض او د فیض د شاعرۍ په حواله چې کومو درنو مشرانو تبصرې لیکلي دي، سریزه یې لیکلی ده او انټروډکشن یې لیکلی دی، خپل خیالات اظهار یې کړی دی. د هغوی نومونه چې تاسو وګورئ نو تاسو ته به اندازه وشي. قادر شاه صاحب، سراج خټک صاحب چې تدوین او ترتیب یې کړی دی، اکرام الله اکرام صاحب، شمس القمر اندیش صاحب، اندیش شمس القمر، همیش خلیل صاحب، رحمت الله درد صاحب، عبدالرحیم مجذوب صاحب، ډاکټر اعظم صاحب، سلیم راز صاحب، ډاکټر اقبال نسیم خټک صاحب، خدای دې وله جنتونه ورکړي، ډاکټر راج ولی شاه خټک صاحب، پروفیسر نگار صاحب او حیران خټک صاحب، ډاکټر اسرار حیران خټک نوم بیا لیکلی دی، اختر زمان خټک صاحب، بنارس خان خټک صاحب، میمر شفق صاحب او حضرت زبیر صاحب. نو د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې دا کتاب چې کوم مقام او یا معیار دی نو څه به وي. نو ما چې کله دا اراده وکړه چې په فیض صاحب خبرې کومه، نو ځواني مرګ شاعر په 1943 کې پیدا شوی او په 1967 9 یا 10 اکتوبر 1967 باندې د هغه انتقال شوی. د کتاب کې د هغې تفصیلي ذکر دی او دلته هم په تبصرو کې د جان کیټس سره چې کوم سیمیلاریټیز دي هغه هم بیان شوي دي د هغوی په شاعرۍ کې، او د هغوی د لایف کمپیټرن او چې کوم د زندګۍ د ژوند چې کوم ترتیب و هغې کې د دې ډېر زیات سیمیلاریټیز دي. دواړه د ټیوبرکلوسس یعنی د ټي بي نه وفات شوي. لکه فیض صاحب وایي، په نامه باندې د ټي بي رنځ یادیږي، په نامه باندې د ټي بي رنځ یادیږي، ولی اصل کې د خدای ډیر لوی آفت دی. هر انسان دې ترې نه بچ ساتي سبحان، ما ته پته ده مخلوقه لوی ذلت دی. داسې ډېر څیزونه یې لیکلي دي. زه به درته وایي څه غمجنې شان نغمې اورېدل کېږي په صحرا کې چېرته فیض غزل سرا دی. دا د شعر دی. نو جان کیټس سره خو د کتاب کې د هغه چې کوم سیمیلاریټیز دي هغه ډېر په ښه توګه بیان شوي دي. دا کتاب که تاسو وګورئ نو د هغې نه تاسو
انجوای کولم شي او تاسو علم کې اضافه زمون علم کې اضافه هم کې دي شي. ډېر تفصیل سره دا کمپیریټیو سټډي کړی دا. ما خو چې سټم لیکلو نو هغه وخت زما خپل انډرسټانډینګ هم ډېر محدود او اوس هم محدوده دی، خو لکه هغه وخت فکر و فن چې کوم د ژوند پیغام دی باچا خاجي. نو زما ذهن ته چې کوم بل شاعر راغلی دی هغه د اجمل منصور صاحب. اجمل منصور صاحب د فیض الله فیض او د اجمل منصور ډېر مشترکات دي. دا هم یو ځواني مرګ شاعر و. اجمل منصور صاحب د ټوپۍ او زما په خیال چې مانیری کې مشاعرې خو به یې کولې، او د فیض الله فیض چې یو که تاسو د اولني شعر کې هم کتلي چې دا د دوی چې کوم دوی چونکې ډېر ینګ ایج کې او شپږمه پورې اتفاق دا دی چې اجمل منصور هم شپږمه پورې سبق ویلی و. زموږ دوست و، ډېر زیات زموږ سره ښه قریبي تعلق و، بلکې دا زموږ دپاره اعزاز خبره وه چې خپل چې کوم کتاب یې چاپ کړی و نو موږ هم ورسره منډې ترډې وهلې، څه انپوټ خو مو نه شو ورکولی سکالرلي، خو ډېر ښکلي شعرونه به یې لیکل. نو زموږ نوم یې پکې هم لیکلی و، مهرباني وه د هغه عطاءالرحمن عطا صاحب، عطاءالرحمن ظهیر صاحب چې کوم دی د هغوی سره هم ډېر زیات کلوز تعلق و. هغه هم په اعظم صاحب باندې سریزه لیکلی وه. ما ته هم ویلي وو، خو زما دومره حیثیت نه و چې ما ناقدانه یا استادانه تبصره پې کړې وه. هغه هم ځواني مرګ زما په خیال 2007 کې وفات شوی او چې زما سره کله تعلق و 95 وغیره کې، نو هغه وخت الک و، لکه مطلب د 15-16 کالو الک و، او وی به چې دلته مې مقاله پیش کړه، دلته مې انټرسټینګ خبره پکې دا وه چې دا تخلص ورته منصور اجمل نوم منصور تخلص ورته غنی بابا ورکړی و. غنی خان ورته منصور بابا منصور د اجمل منصور تخلص ورکړی و. لکه زه درته یو څو شعرونه د هغه مونږه وایي چې غنم رنګې دا اجمل منصور یو 2-3 شعرونه ما ذهن کې ساتلي وو، ما وایي چې هغه هم در سره اول شریکه کړمه. غنم رنګې دی که تور دی او که سپین دی، ما ته هر یو د یوسف په شان حسین دی. دا هغه وخت د نظم دی چې دی د 1419 کالو یا د 15 کالو چې ما سره سټیم د انټریکشنز نو هی واز ویری ینګ. ما هلته د غلام اسحاق خان انسټیټیوټ کې ټیچنګ کوم. دا زمونږ د باغ غوټۍ په فریب وژنې، او تاسو دا اندازه ولګوئ چې دا 15-14 کالو 14 کالو الک لیکلي دي یا 14 کاله، ځکه زما په خیال د نظم سره غزل سره لیکلي دي چې 92. دا زمونږ د باغ غوټۍ په فریب وژنې، د مالیار لباس کې راغې خو ګلچین دی. څه پرون خو باران لار وه کندې کړې، ای رباره نن به راشي اسمان شین دی. خاورې ژوند کې د مستۍ سندرې وایم، دا سبق راته ښودلی اباسین دی. ما پرون ویل چې نوم به مې ترې هیر شي، ما پرون ویل چې نوم به مې ترې هیر شي، لا تر اوسه ورته یاد دی یار ذهین دی. د اشنا د خولې کنځل ته چرته رسي، که غزل د منصور هر څومره رنګین دی. نو اوس به مونږ یو څو شعرونه د فیض الله فیض تاسو سره شریک کړم. د هغه انټروډکشن مې وکړو چې هغه وخت زیات وړوکوالی مانیری کې تېر کړی دی، نو د هغه ژبه چې کومه خین والا ژبه ده، زمونږ د جنوبي اضلاع چې کومه ژبه ده مونږ ژبه وایو، دوی ورته ژبه وایي. نو د ژبه کې ډېر ښکلی میکسینګ دی، ځکه چې وړوکوالی هلته تېر دی، نو د هغې د مردان یا صوابۍ یا مانیری یا ټوپۍ د دغې علاقې چې کوم د اکسنټ دی هغې باندې د هغه ډېر ښکلی عبور دی. او بیا اغزي ته اغزی لیکلی دی، لکه اوس مې چې د اغزي په سوکه تم یمه، اغزی نه دی لیکلی. نو هغه ټچ پکې هم دی او د دې ټچ پکې هم دی. نو یو څو
شعرونه به تاسو ته پیش کما. راسي خو یو شعر دی تاسو ایماجن کولی شئ چې دیم ډېر وړوکی او دا به اجمل منصور به هم زما په خیال چې هغه وخت د 24 کالو وي چې وفات شوی دیم د 24 کالو او دا جان کیټس هم دغسې 25-26 years ایج و. دا لږ یو نظم وګورئ. د دنیا د دې تصویر په هر اړخ مې نظر واچو، هر یو اړخ مې بیله بیله په زړګي یو اثر واچو. د دنیا دغه نظام مې د انصاف په دوربین ولید، هم مې زهر تلخ ولید هم مې شهد شیرین ولید. د دنیا د نظام ګاډ دی په هزار قسمه چورلیږي، یو تر بلې پټړی اوړي په هر یو سټیشن بدلیږي. دنیا لوبه د شطرنج ده د ژوندون پکې بازي شي، په نصیب د چا راحت شي په قسمت د چا خواري شي. د دنیا د ژوند تاریخ خو جوړ دی بس له دوو بابونو، د دنیا د ژوند تاریخ خو جوړ دی بس له دوو بابونو. یو د عیش په سیاهۍ لیک دی بل تور شوی په غمونو. یو قیام په شیش محل کړي د بل ونه بوټی خونه، که د یو په خوله خندا ده نو د بل په خوله آهونه. څوک له لوږې نه نالان دي چاله شوې بدهضمۍ دي، څوک د لوږې نه نالان دي چاته شوې بدهضمۍ دي. راشه دغه مساوات دی ګوره دغه منصفۍ دي. څوک د لوږې نه نالان دي چاله شوې بدهضمۍ دي، راشه دغه مساوات دی ګوره دغه منصفۍ دي. ناصح وایي ننداره کړه، ناصح وای ننداره کړه دا د زیست دورنګۍ وینه. ای خالقه شکوه مکړه د مخلوق بدرنګي وینه. دا سوخته سوخته مخونه، دا یو ماشوم نه د لفظ سوخت سوی چې فارسی ټکی دی. دا سوخته سوخته مخونه ته تر کله پورې ګورم، دا سوخته سوخته مخونو ته تر کله پورې ګورم. دا لسوزه پر آهونه، دا لسوزه پر آهونه زه تر کومه پورې اورم. د انسان د لاسه وینم د انسان وینه تویږي، های افسوس چې نن بنده هم د بنده پښو کې لوغړیږي. مخکې ایکي یو زمونږ په استعمالیږي زیات، مخکې ایکي یو فرعون و نن بې شمېره فرعونان شته. وړاندې رب د موسی مل و نن بې سرو بې سامان شته. د خدای دعوه یې کړې نمرود بیا لګیا غړمبېږي، خدای خبر چې مقابلې ته به خلیل کله ودرېږي. دا جهان الټه پلټه دا جهان الټه پلټه کړه، ای د نوح طوفانه څه شوې. بیا په نوح پورې خندا شي ته په قهر ورته نه شوې، بیا په نوح پورې خندا شي ته په قهر ورته نه شوې. بیا د حق گواهی ورکړه ای حسینه را پیدا شه. که تاسو د غنی خان هغه حسین نظم چې دی د کربلا باره کې ای حسینه ولې نو هغه تاسو دلته هم کتلی شئ. بیا د حق گواهی ورکړه ای حسینه را پیدا شه، بادشاهي د یزیدانو شوه ای مځکې کربلا شه. هر بازار بازار د مصر، هر بنده بنده د زرو، هر خوراک د انسان وینه علامان له زناورو. نو دا د دې سو شعرونه قطعات که تاسو وګورئ. حکومت کوه په ځمکه په اسمان باندې حاوي شه، خو د راز باندې شه پوهه اول ځان باندې حاوي شه. د غمونو آتش لسه د غمونو آتش لا داسې نرم لکه آب شه. د آفتاب و سرکشی لا په وجود لکه سحاب شه. خپل مټې غنیمت دی ژوند د غړو په طاقت دی. غړي لکه ستا مونږ په استعمالیږي چې لاس خپې د کمزورو په حصه کې غلامي ده او ذلت دی. بیا ډېر زیات ای د فیض د لار ملګرو جستجو د ژوند مقصد کړی،
د سحر نخانه راوړې د ماښام خړو تیارو کې. زه د نن غمونه وکړو چې سبا له بېغمي شي، ګنې هېڅ رعایت نشي بیا د وخت په فیصلو کې. ګوره وده جي د وهمونو د جنت نه را بهر شي حقیقت ته، خپل شعور له ځلا ورکړې د دوزخ په سرو لمبو کې. دا د معیارو وي ته د عقل ارسطو یې، ته د عشق سکندر نه یې. داخل شوي چې سو نه یې د اقدام په سلسلو کې، تقاضې د منزل مکړې سوي تشو تقاضو کې. ای ملګرو راشه وکړو چراغان د عقل و فکر، دا ناکام احساسات و وحشتناک مقبرو کې. ځای چې پاسو له د فرشه کړو تر عرشه لارې جوړې، اخر څو پورې به ګرځو د محدودو دایرو کې. د ژوندون پر پیچ لار کې کشو پاتې له کاروانه، د غفلت به مونږ ورک کړي په ګمنامه جزیرو کې. بې قدري د زندګۍ ده په فطرت پورې خندا ده، چې ضایع د ژوند لمحې شي بس په لوبو تماشو کې. پوهېدل په خپل اصل، خبرېدل له خپله ځانه، دوه نقطې د حقیقت دي د ژوندون په سپارو کې. بې د خیال د رنګینو خدای ګو نوره هیڅ نشته، د لبانو په نغمو کې د زلفانو افسانو کې. دا د دې معیار دی چې ډېر غزل هم لیکلی دی. دا غزل مې د ستاسو خدمت کې پیش کړو. د ګل طلب و له اغزیو د فرار ولې وي، د ګل طلب و له اغزیو د فرار ولې وي. زړه له زما دی د خواهش خپل اختیار ولې وي. ولې د مل را سره نه وي د عقبا فکرونه، یو د دنیا غم دی زما په اوږو بار ولې وي. وایم چې بیا به یې له لاسه پیاله وانخلمه، زما ساقي دی د ساقیانو منتبار ولې وي. هغه فراز وہی کنه چې شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی. اس نے جو پھیر لی نظر ہم نے بھی جام رکھ دیا. نو دی وایي چې وایم چې بیا به یې له لاسه پیاله وانخلمه، زما ساقي دی د ساقیانو منتبار ولې وي. چې د مذهب اتباع پرېږدي او منزل لټوي، په پختګۍ د داسې عقل د اصرار ولې وي. د خوب دنیا کې چې آباد دي په خیالونو کې مست، داسې کسان د همسفر د ژوند په لار ولې وي. عقل چې لرې کړي د پښو ځنې بیړۍ د جهل، روح د تیارو د زندانو کې برقرار ولې وي. فیض څه خیال خود د ژوندون حقیقتونو ته هم، مدام د ذکر د زلفانو د رخسار ولې وي. نو یو غزل یې یو چې کنټیکسچوالایز یې کړی، نو تاسو ته به لرمانونو امیدونو توبه، له ارزونو مطلبونو توبه، ما په تلخیو کې خواږه موندلي توبه، له شاتو نباتونو توبه. هغه رڼا چې په تیاره ښکلوي، هغه انګار چې په ایرې ښکلوي. دا یو نظم دی د لیوني سندره. د شاعر تحفه. بیا مې سره راوړي دي بیا درته راغلی یم، سر تر پا لوخړی یم، عین په زړه داغلی یم. بیا زه د قسمت سیلی چرته دلته راوړمه، سیرې ګریوان ګورم یې څرنګه ځپلی یم. هغه د اجمل منصور یو ترانه ده چې مونږ کور سنبال کړی، نن به میلمانه راوړي. دا بالکل مغه شان بهر کې دی. هغه سره شراب دی خو دی پکې اثر بدل، تن هغه پوشاک هغه ولې دی بشر بدل. ما د زیست په لوبه کې نوی رنګ لیدلی دی، سترګې زما هغه دی شو مګر نظر بدل. نو دا د هغې نظمونه هم دي. او یو غزل به پیش کړم ستاسو په خدمت کې. چا دانا راتوي دغه خیال د خام دی، چا دانا راتوي دغه خیال د خام دی، چې ژوندون تش تسلسل د صبح و شام دی. تغیر او تبدل د حالتونو دغه عقل د انسان محو خرام دی. په پستی دی د زمین چې کانې نشي، د انسان د عقل و خیال بلند مقام دی. شپه د ستورو سره بیا مشورې کاندي،
شپه د ستورو سره بیا مشورې کاندي د سحر د جوړولو اهتمام دی چاله زیست خپل د جماعت په ګوټ کې ښکاري چاله زیست خپل د جماعت په ګوټ کې ښکاري د چا ژوند د میو جام او فقط جام دی تعلق د وفا زړه سره پکار دی یوه معنا لري الله دی او کرام دی آرام چې دا شعر د کلمي مسودې نه راخسته شوی دی نه نظر کې د ساقي نه د میخوارو فیض د ژوند په محفلونو کې ګمنام دی نو دا فیض اندیش شمس القمر سے وی فیض دا هغې چې کوم ابسټریکټ دی وی فیض د شعر و ادب د کالج ګریجویټ نه دی هغه ته د لرې لرې ملکونو د عظیمو لیکوالو د کتابونو لوستو موقع په ګوتو نه ده ورغلی هغه ته د فطرت په خپل مکتب کې دومره څه او هغه څه ښودلی دي چې هغه د علم شعر و ادب د کالج په محدود بلډینګ کې نه ځایږي او نشته فیض خپل چاپیرچل لوستی دی هغه خپله معاشره لوستی ده هغه خپل ولس لوستی دی هغه خپل اجتماعي ژوند لوستی دی هغه انسانیت لوستی دی او د دې مطالعې عنوان دی د فیض شاعري او همدغه وجه ده چې موږ هغه ته د وخت فنکار د ژوند ترجمان د عظیم انسانیت خطیب او د بې لارو رهنما ویلی شو دا د شمس القمر صاحب اندیش صاحب د هغه بارې کې رایه ده او اعظم صاحب نور معلومونه تاسو ته د لوړو مفکرینو او علماو پیش کړ نو هغه دوستانو یو دوه کسانو ماته وی د ده بارې کې که څه خبرې یا څه آرټیکل نو آرټیکل به خامخا موجود وي کتل غواړي به خو د ده مطالعه د پښتو ادب دپاره پوهې دپاره زما ناقصه رایې کې زما جزانه رایې کې ډېره ضروري ده ډېره مننه السلام علیکم